رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کدا سید الاستغفار دا چاویو اک سړی دی که ښځه ده اک بوډا دی او که ځوان دی اک بیمار دی او که روغ دی اک غریب دی او که مالدار دی اک خوشحال دی او که خفه دی اک ګناهګار دی او که غیر ګناهګار دی صالح بنده دی او دا استغفار ویو دا واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې استغفار په باره کې فرمایلی که کم بنده دا سحر ویو کم مسلمان دا سحر ویو او تر شپې پورې دا مړ شو په دې ورځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اهل الجنه دا سړی او دا ښځه دا د اهل الجنت د جنت د والاونه یعنې دوی به په دې استغفار سره جنت ته داخلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د شپې ویو او په دې شپه کې تر سحره پورې مړ شو نو من اهل الجنه دغه سړی او دا ښځه دا به د اهل الجنت دي یعنی دا د جنت والاو نه وګرځېدل بس استغفار دی ویلی دی او مړ شولې سید الاستغفار او عقیده دی د وحدانیت د الله برابره ده الله سره د شریک نه دی ګرځولی خو چې څوک استغفار وایي ښکاره خبره ده دا د الله سره شرک نه کوي شریک نه ګرځي نو بس تا مړه کېدل او د اهل الجنت د جنت د والا نه وایي نور د الله نه څه غواړي لوند د خدای نه څه غواړي دوه سترګې استغفار کم دی راځه چې درته وښیم سید الاستغفار دا دی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اقرار دلته د ګناه کړی دی وابوء بذنبي یا الله ستا کوم نعمتونه چې ما باندې دي د هغې اقرار هم زه کومه وابوء بذنبي او الله کومه ګناه مې چې کړې ده یا الله د هغې هم زه اقرار کوم چې دا ګناه مانه شوې ده اوس څه وکړه فاغفر لي الله ما ته بخښنه وکړه فانه لا یغفر الذنوب الا انت شان دا دی چې الله ستا نه غیر څوک ګناهونه نشي معاف کولی الله ما ستا ګناه کړی دی اعتراف پې کومه کوم نعمتونه چې ستا په ما دي په هغې باندې مې اعتراف کومه چې ډېر نعمتونه دې راکړي دي او الله دا ګناه زمانه شوې ده زه یې منمه زه پې پښیمانه یم ما تسلیم کړه دا ګناه اعتراف مې الله پاکه وکړه نو فاغفر لي زما ګناهونه معاف کا فانه لا یغفر الذنوب الا انت الله ګناهونه ستا نه غیر بل څوک نشي معاف کولی ته غفور الرحیم ته زما دا ګناهونه معاف کا